مسلمانو که کافرانی مسلمانی څو کسان یو لاسو او څو کاله کېږي چې ورسره یو یاره دا ځواني په عمر کې وو د ماشوم لوبو هغه وخت هغه وخت نه او څه وجه نه راغلی څه وجه نه راغلی دی بس جماعت ته ته هلته مقبره وه مقبره په شا باندې لاړه هلته ورسره ملګري شوې او څومره ظلمونه دې کړي دي سره حاجي صاحب ته نظر موږ په میده باندې بوج کړو په میده باندې بوج کړو نور به څه کړو نور ورسره څه نه راغلو بیا چې د نور مړ شو موږ به راغورځو او بس ته به نه راغورځو چې کله به دغه شو خفه به شو بیا به موږ راوغورځو بېهوشه به هم کړو بېهوشه به هم لږ ځات به بېهوشه به به نو ولې بېهوشه کول ولې نور ورته کم ظلمونه کړي نور ظلمونه بیا به نه کوو حاجي صاحب دا نور ورته کم ظلمونه کړي هغه ته نور ظلمونه هم نه بیا به هم سر درد راوسته سر باندې به درد وي په خپو باندې به درد وي په خپونه به شد وي دا ګناه کې ثواب دی حاجي صاحب بیا نه کوو اوسه پورې لس کاله تور شل کاله تېر کړل شل کاله کې د ګیرې د اسې سپینه شوې تاسو د وجې نه بېغرضو تاسو د خدای نه یېرېږو چې تاسو دومره سخت ظلمونه ورسره کړي دومره سخت تکلیفات ورکړي حاجي صاحب دی به خفه وه خپلې مور پسې نو چې خفه وو تاسو به راوړو تاسو خو به نور حاجي صاحب ما خپله مور پسې خفه وم حاجي صاحب نو تاسو ولې تکلیف کولو تاسو اوس ته به وباسو په مور پسې نو خفګان خو خپله مور وه تاسو کې څه کار تاسو ولې راتلئ حاجي صاحب دا په مقبره باندې ماسپوتن یوازې روانې مانځله ته موږ ورسره شوي وو نو ته خو تکلیف ورسوي ورته ته خو ورته خیر نه رسوي حاجي صاحب او لس واړه مسلمان یې ما مور باندې کړم لس واړه مسلمان یې لس واړه مسلمان دروغ وایي دروغجن یې تاسو نه لس واړه څومره داسې ټیک شو په مخ په ما ډېر ګران چې بیا به آینده لپاره دې بابا ته نه به راځئ لس واړه به نه راځئ که چېرې دوکه مو کړه بیا نه دوکه نه کوو نه به کوو نه بلکل نه کلمه رسوو لا اله الا لا الله اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم موږ لس واړه قسم کوو چې نن بعد دا بابا به پرېږدو همیشه لپاره به یې پرېږدو همیشه لپاره او که چېرې مې دوکه کړې وه بیا به زه تاسو لس واړه مړه کوم لس واړه صحیح ده حاجي راکه واده لس واچو ګوتره ګوشه به کلک زور سره بدن نه راوځو شابله کلک زور شابه ټیټ فول زور سره وځو ورکه لس واړه شابه ټوپ سره ټوپ څنګه یې ما څوک یې ته څه نوم دی نوم دې څه دی څه نوم دی تیله محمد دی کوم ځای یې مردان څه تکلیف یې تا ده ما به د معده باندې بوج او په سر باندې دا به بوج د دې نه به ډېر زیات دا مشکل نه خو اوس بدن څنګه دی اوس مې بدن سپک صحیح شو په سر باندې مې درد دی بس وی خو پیریانو هم دا خبرې وکړې ښه